یار زما د سترګو ته نه ګورئ اینې ته ځو قسم په خدای چې دا نن جړا ډېرې سرې راخېجولي د پوه شوې که نه ما نه دی ما زما دې عمر ته وګوره ایا به 15 سالي ایا به 16 ایا به 17 صحیح ده که نه ما ته د څه غم دی تاسو ته پته ده ما ته چې کوم غم دی که نه د داسې غم د لاسه قسم درته خورم چې ما 2-3 ځله د مسالس کړي دي د غنمو ګولۍ مې خوړلي دي خو نن دونه سوخ شوی وم دونه قسم دی که نه چې نن مې د ځان سره به پته وي چې څه خوی کوو خو خودکشي حرامه ده خو زه به دا دغه کومه چې زما دپاره دی حلاله شوري چې زه به انشاءالله تعالی یو نه یو ورځ ایا به ځان په تمانچه وولم تاسو ته مخامخ لا یو به درته کوم لا یو اورې ایا به ځان په تمانچه ولم ایا به په داسې ځای کې د غنمو ګولۍ ایا مسالس کومه چې هلته کې سپین نه راخېږي چې ما واپس ډاکټر له بوځي چې ټیک شمه قسم دی چې زما د داسې ژوند نه هغه مرګ دی قسم دی داسې ژوند نه مرګ نه دي خو بس بیا به هم باقاعده خپل ښه ملګرو دی وایي چې خودکشي د ما دپاره حلاله شي نو خودکشي خو یو په ګناهونو کې د ټولو نه لویه ګناه چې ده نو هغه خودکشي ده یو ګناه کبیره عظیمه ګناه ده الله دې موږ او تاسو ټول ترې وساتي دې ځوان ته د الله مغفرت نصیب کړي هېڅ نه پوهېږم چې د څه د وجې نه ده دا خودکشي کړې ده ده ته څه مسله وه خو هوښیار خلک د ده د خبرو نه هم اندازه لګولی شي چې ده ته مشکل څه و دی خپله م وایي چې په دې عمر کې ما ته څه مشکل وي خو نن سبا الله دې معافي وکړي سوشل میډیا ده او د سکول دا کم ماحول چې دی نن سبا د سکولونو دغسې د کالجونو یو شی بل شی خو هغه ټولې خبرې ستاسو که لږ هم سوچ وکړئ ستاسو ذهن دغه ټوله نقشه راځي زه به ډېر وضاحت نه کومه نو خبره داسې ده چې ده بیا خودکشي م وکړه خپل کار یې وکړو دی نه بل نیکسټ چې کوم کلیپ دی هغې کې تاسو کتلی شئ چې ته تمانچه راواغسته ځان یې 2-3 ډزه وویشته ولاړو ختم نو والدینو ته دا وایم که نه بالخصوص د دې مشران اوس والله اعلم بالکل زه نه یم خبر چې ده دا خودکشي ولې کړې ده که څوک هم په تاسو کې خبر یې نو موږ ته هم خیر ووایي د کمنټ د لارې نه داسې ده چې ګوره دې ځوان د خپل مرګ نه مخکې څو ځله دغسې په میډیا باندې ویلي دي چې ما دا زهر وخوړل دا مې وکړل دا مې وکړل د هغې باوجود هم څوک د ده نه خبر ولې نه شو ولې چا د ده نه پوښتنه ونه کړه ولې ده چې دی خلکو دی کېننولو چې تا ته څه مشکل دی د ده کورنۍ د ده خاندان خو نه پوهېږم چې څه قیصه ده موږ به خپلې خبرې طرف ته راشو چې ګورئ مسلمانانو ورونو خاص کار پښتنو تاسو خو خپلو کشرانو ته خپلو بچو ته موبایلونه په لاس کې ورکړي دي هغې ته هم سوشل میډیا ازاده کړې ده چې څه یې پکې خوښه وي انټرنیټ پکې پروت دی هغه کوي چا سره دی لګیا دی چیټ کوي چا سره د ده تعلق دی چا سره دی کینی پاسي د دې نه موږ بالکل ناخبر یو بالکل دې ته ټایم نه ورکوو نن سبا د ټولو نه غټه د تباهۍ خبره دا ده چې مور و پلار مشر ورور مشران خپلو کشرانو ته ټایم نه ورکوي هر سړی په خپل کار پسې لګېدلی په خپل روزګار پسې لګېدلی په خپلو مصروفیاتو کې ډوب شوی د خپلو کشرانو ته ټایم نه ورکوي نو چې کله موږ تاسو خپلو کشرانو ته دا سیزم په لاس کې ورکو او سوشل میډیا م ورته ازاده کړو دا ټول اتارټي هغې ته ورکو نو او بیا ورپسې مونږ ګرځوم نه چې دوی څه کوي په دې موبایل کې مونږ د دوی وټساپ نه چیک کوو مونږ د دوی چیټ نه چیک کوو مونږ د دوی موبایل نه چیک کوو مونږ د دوی تعلق چې د چا سره دی کینی پاسي دا نه چیک کوو نو اخري انجام به دغسې بیا راوځي ټول 15-14 کاله عمر او تمانچه یې راواغسته ځان یې وویشتو دې نه مخکې څو ځله زهر خوړلی دي نو ګورئ تاسو مونږ ته په دې کې چې دی نو ډېر لوی عبرت پروت دی د خپلو کشرانو اول خو کم عمر کې هېڅکله کشرانو ته موبایل مه ورکوئ چې مړم شي درته د جړا نه او د خفګان نه موبایل ورته مه ورکوئ نن سبا څه قیصه ده چې په سکول کې ښې نمبرې واخلي مور و پلار ورته ټارګېټ ایښی چې زه به تا ته موبایل اخلم سمارټ فون غټ موبایل به درته اخلم معمول چې یو ښه کار وکړي بس په انعام کې به تا ته زه موبایل اخلم په انعام کې ته نور څه نشي ورکولی په انعام کې چېرته بل څه خبره دې ته نشي کولی چې ته ډایرکټ دغه زهري قاتل په کم عمر کې موبایل یوز کول ګورئ دا زهري قاتل دی د ټولو نه لوی دشمن چې دی هغه دا موبایل دی دا یاد وساتئ په کم عمر کې د دې استعمال او چې کله د عمر برابر شو څه ناڅه د عقل او سوچ برابر شو بیا استعمالوه ډېرو خلکو ته دنیا فایدې واغستې خو چې کله د علمي لیول سره هم جاهل او عمر دې هم کم یو بیا درته دغه څیز هم لاس ته درغې نو بس بیا ستا د تباهۍ ستا په تباهۍ کې بیا ډېر کم وخت دی نو اول خو خپلو بچو ته خپلو کشرانو ته موبایل مه ورکوئ بیا چې کله تاسو موبایل ورته ورکو تاسو ډېر مجبوره یې د هغې نه
نو بیا کم از کم د هغې وخت په وخت باندې نگراني کوئ چې دی چا سره په دې موبایل باندې رابطه ساتي، چا سره چیټ کوي، چا سره د تعلق دی، دی څه کوي څه نه کوي. سکولونو ته تاسو بچي لیږئ، بالکل ځان هم بېغمه کړی. سکولونو کې ګورئ د کم عمر دا کم یاراني چې دي که نه، دغه چې دی دا ماشومان او ځوانان نن سبا تباه کوي. اوس د دې ځوان نه والله اعلم بار بار زه نه یم خبر، خو د خبرو نه اندازه کېږي تاسو مخیار یئ چې د ده ته به څه تکلیف یار د 15 کالو په عمر کې د چا د کروڑونو د لکونو کاروبار خو نه چې دی وایي چې بس زه د دې د وجې نه خودکشي کوم یا په ما باندې کروڑونه قرضونه دي، ما پسې قرضداري ځي راځي او زه ځان ولمه. خو خامخا دغه مردارې قصې روانې کړي چې په هغې کې بس بیا اخري انجام یې دغسې شي. نو کوشش کوئ د خپلو بچو تربیت وکئ، دینی تربیت یې وکئ. ګوره د موږ ستاسو د تباهۍ د ټولو نه یو لویه ذریعه دا هم ده چې موږ تاسو خپل بچي اعلی سکولونو ته لیږو. موږ د سکولونو خلاف نه یو، خو مدرسې ته چې کوم ځای کې د دې اخلاقي تربیت کیږي، دینی او اصلاحي تربیت د دې کیږي، هغې ته موږ تاسو بالکل شا کړې ده. بس یو ګنټې دپاره هم چېرته کې هغه اوزګارخیل قاریانو م ورته نیولي، بس کور ته ورته راشي، هغې بس خپل ټایم ډک کړي او بس لاړ شي. نه، خپل بچي مدرسو ته ولېږئ، مستندو خلکو ته یې ولېږئ، صحیح خلکو ته یې ولېږئ چې د هغې دیني او اخلاقي تربیت درته وکړي. خپل بچي چې دی د هغې دیني تربیت وکړئ، نو بیا به دا قصې نه راځي. کله چې تاسو بچو باندې صرف دغه سکولونه وایئ، دغه ماحول دغه مردار ماحول ته لېږئ، نو بیا به ګورئ دا یاد ساتئ ستاسو د بچو اخري انجام به دغسې وي. د خپلو بچو صحیح تربیت وکئ، دینی تربیت یې وکئ، د رسول الله مبارک د سیرت او د هغې د زندګۍ نه خبر کئ، دینی تعلیم ورته ورکئ، نو انشاءالله آینده به ستاسو روښانه وي. دغه بچي ستاسو دپاره لویه سرمایه ده، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. او دغه ستاسو لویه سرمایه چې دغسې طرف ته ځي، په دومره سختو باندې بچی پلار چې دی د هغه تربیت کوي، راغټوي، د هغه دپاره شپه ورځ چې دی ځان یې مصروفه کړی، اخره کې چې دغې د ځوانۍ عمر ته راورسېږي، بیا دغسې قصې شروع کړي، د خپله ځواني په دغسې کارونو باندې ضایع کړي. او خودکشي دا یو ډېره لویه عظیمه ګناه ده. الله دې ځوان ته مغفرت نصیب کړي. په هره واقعه کې، په هره خبره کې موږ به هغې پسې نه ګرځو چې دا ولې څنګه وشو څنګه ونه شو، ولې وشو په څه وشو. موږ به په هغې کې ځان دپاره عبرت راوباسو. په دې کې ما صرف تاسو دپاره، زموږ دا څومره کتونکي چې د دې دپاره مې د عبرت یو څو خبرې وکړې، الله دې پرې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دغه ځوان ته موږ دعاګانې کوو، الله دې وبخي. کورنۍ چې څومره ده، الله دې هغې ته د زړه صبر ور نصیب کړي. خو که چېرته د دې کورنۍ د دې فیملي په وخت باندې د دې ځوان غم کړی وی، د سوشل میډیا یې کتلی وی، د دې موبایل یې کتلی وی، نو کیدای شي د دې خبرې نوبت نه ورغلی. خو نه پوهېږم چې څه قیصه ده. موږ او تاسو ته پکار دی چې د دې نه لوی عبرت او لوی سبق زده کړو.